السلام علیکم ورحمت الله ګرانو محصلینو. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ استئ او الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو د رمضان المبارک عبادتونه او طاعات په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله جل جلاله دې په دغه ملک باندې چې کوم ناورین او وبا راغلی ده په خیر سره زموږ د ملک نه کډه کړي. ورونو موږ په تیر لیکچر کې په کاسټ اف ګوډز مینوفیکچرډ اینډ سولډ سټیټمنټ باندې بحث وکړو. د هغې یو عملي او پریکټیکل اگزامپل بحث کړو چې مثلا موږ یو فرنیچر فابریکه لرو او د هغې کې د لرګي نه استفاده کیږي، هغې باندې پروسس اجرا کیږي، تختې ته جوړیږي، بیا چوکۍ او بالاخره فینش ګوډ راځي او هغه مارکیټ ته عرضه کیږي. نو دې باندې د دغې د لرګي نه تر مارکیټه پورې یو څه اندازه مصارف راځي چې دا جنس خرڅلاو ته آماده کیږي. دغه ټول مصارف چې موږ په خرڅ شوو اجناسو باندې کړي وي دې ته ویل کیږي کاسټ اف ګوډز سولډ کاسټ اف ګوډز سولډ ویل کیږي، یا د خرڅ شوو اجناسو او د خرڅ شوو توکو مصارف ورته ویل کیږي. اوس د دې دپاره موږ مختلف مثالونه دا واضح کوو چې په مختلفو مثالونو کې دا ترسره واضح شي. مثلا لکه موږ یو کمپنۍ دلته ذکر کړی دی چې کمپنۍ نوم مثلا اے بی سی کمپنۍ ده. د هغې دپاره کاسټ اف ګوډز سټیټمنټ دی چې دغه کمپنۍ ډایرکټ مټیریل کنزیوم اوپننګ انوینټري ورسره د 10,000 په اندازه باندې وه، د 1,00,000 په اندازه باندې دې خریداري وکړله. په همدې ترتیب سره چې کله اوپننګ انوینټري او نیټ پرچیز دا دواړه سره جمع شي نو دې ته موږ ویو مټیریل اویلیبل فار یوز، یا هغه مواد چې اوس کار ته اماده وي. بیا موږ دلته څه کوو چې ځینې مواد چې د هغې باندې موږ مصرف ترسره کړو، مثلا دلته د 1,10,000 په اندازه باندې موږ سره مواد شته دی چې هغه اوس کار ته اماده دي. د دې نه وروسته چې کله موږ ځینې موادو باندې پروسس اجرا کړه خو د 20,000 په اندازه باندې هغه مواد دي چې موږ سره اوسه پورې ګودام کې د خامو موادو په شکل باندې پراته دي او موږ پرې هېڅ کار نه دی اجرا کړی، نو دا به تنې بیرته لرې کړو. کله چې دا تنې موږ لرې کوو نو کلوزینګ انوینټري دې ته ویل کېږي. مثلا کال موږ سره 1398 کالو، د 1398 کال کې موږ سره د 1,10,000 په اندازه باندې لرګي موجود وو. په هغې کې موږ تقریبا تر 90,000 پورې لرګي باندې کار موږ اجرا کړ، پاتې 20,000 شو هغه به تنې ماینس کړو او موږ ویو چې هغه 90,000 چې کوم دغه شو دا دې ته موږ ویو هغه ډایرکټ مټیریل یوز، یا هغه لرګی چې هغه اوس عملا استعمال شوی دی. د دې نه وروسته دغه لرګي باندې چې څوک کار اجرا کوي هغه کارګره قوه ده. نو موږ وایو چې څومره کارګره قوه په دې باندې مصرف شوې ده، نو دغه 90,000 روپو سره چې مثلا کارګر موږ نه چې دی د 60,000 په اندازه باندې افغانو په اندازه باندې موږ نه پیسې اخیستې تر څو پورې په دې باندې کار اجرا کړي، نو د ډایرکټ مټیریل او همدارقم ته ډایرکټ لیبر کاست دا دواړه چې سره جمع کړو دې ته موږ وایو پریم کاسټ، دې ته ویل کېږي پریم کاسټ. په همدې ترتیب سره چې دغه دې ته ویل کېږي پریم کاسټ. همدارقم ته دې ته پریم کاسټ ویل کېږي. کله چې یو جنس تولیدیږي په دې باندې ځینې نور غیر مستقیم مصارف هم ترسره کېږي چې هغې ته فیکټري اوورهیډ کاسټ ویل کېږي. نو چې کله پریم کاسټ سره فیکټري اوورهیډ کاسټ یو ځای شي دې ته ویل کېږي ټوټل فیکټري کاسټ، یا هغه مجموعي د فابریکي مصارف ورته ویل کېږي. مثلا موږ سره بلډینګ ورته ونیو، د بیمې کمپنۍ ده، مثلا ځینې نور سپروایزرز راځي هغوی د دې نه چې دی نظارت او ارزیابي کوي، او همدارقم ته نور مصارف موږ نه چې مستقیما د جنس په تولید کې نه وي داخل دا ترسره شي هغې ته ویل کېږي فیکټري اوورهیډ کاسټ یا ایف او ایچ کاسټ. نو دی دواړه چې کله پریم کاسټ او فیکټري اوورهیډ کاسټ دا سره یو ځای شي دې ته ویل کېږي فیکټري کاسټ. همدارقم ته موږ ویو چې موږ سره په ګودام کې به ځینې نور داسې مواد به وو چې هغې باندې یو څه اندازه کار ترسره شوی او هغه هم موږ ځان سره د دې خپل پروسس کې یو ځای کړل، هغې نه هم کار واخیسته. نو کله چې دې ته ویل کېږي ورک ان پروسس اوپننګ، مطلب دا چې د 1398 کال نه موږ سره یو څه شیان پاتې وو، هغه هم موږ یو څه کار پې اجرا شوی دی خو خام مواد په شکل باندې نه دي او نه کار تمام اجناس دي. دا دواړه هم چې کله موږ فیکټري کاسټ او
اوپننګ WIP سره جمع کړل دې ته ویل کېږي هغه اندازه مصارف چې د یو جنس په تولید باندې راځي. همدا رقم ته ځینې بیا داسې چې موږ نم پاتې شوي مثلا 1399 کال خلاصیږي په دې کې موږ نم دومره داسې اجناس پاتې شو چې هغې باندې یو څه اندازه کار ترسره شوی دی خو لا فینش شوي نه دي. هغه د 50,000 افغانو په اندازه باندې نو دا چې فینش شوي نه دي هغه موږ ماینس کوو ځکه هغه خو موږ سره په ګودام کې پراته دي موږ لا خرڅلاو ته آماده کړي نه دي. نو کله چې منګه د کاسټ اف ګوډز ټو بی مینوفیکچرډ د دې نه منګه کلوزینګ WIP ماینس کو دي ته ویل کېږي کاسټ اف ګوډز مینوفیکچرډ یا هغه اجناس او مصارف چې هغه اوس تولید شو. بیا موږ سره کېدی چې د تیر کال نه ځینې داسې اجناس وي چې هغه کار تمام وي خو لا په خرڅلاو نه وي رسېدلي په ګودام کې پراته دي زموږ دپاره اوپننګ انوینټري ده. نو هغه اوپننګ فینش ګوډز راخلو د دې سره چې دا موږ څومره اجناس تولید کړه د دې سره یو ځای کوو او مارکیټ ته عرضه کوو ګورو چې څومره په خرڅلاو باندې ورسېدل نو هغې ته ویل کېږي کاسټ اف ګوډز ټو بي سولډ یعنې هغه اجناس او مصارف چې اوس په خرڅلاو باندې رسېږي. مثلا موږ مخکې مثال ورکړی چې موږ 200 چوکۍ تولید کړې د دې نه خرڅلاو ته هم دا 200 آماده کړي. کله چې خرڅلاو ته آماده کړې د دې نه یو 30 چوکۍ خرڅې شوي پاتې شوي نو دغه ته موږ ویو کلوزینګ فینش ګوډز دي یا هغه چوکۍ دي چې د راتلونکي کال دپاره دا پاتې کېږي چې دې ته کلوزینګ کار تمام اجناس ویل کېږي. دا ته نه لرې کوو نو موږ له به د هغه اجناسو مصارف راکړي چې هغه موږ په خرڅلاو باندې رسولي وي. اوس د دې په خاطر باندې چې په دغه سټیټمنټ باندې موږ او تاسو په ډېر اسان او شکل باندې موږ پوه شو نو د دې دپاره موږ څه کوو دغه مصارف چې په تولیدي کمپنیو کې ترسره کېږي دا په مختلفو شکلونو کې سره جدا کو. د کاسټ اف ګوډز مینوفیکچرډ اینډ سول سټیټمنټ کې شپږ عناصر شامل دي. یو ته ویل کېږي یو به د انوینټري پورې اړه لري یو به د کاسټ پورې اړه لري یو به هغه څه وي چې په ګودام کې د ذخیرې او مثلا د دې سره رابطه لري او بل هغه دی چې هغه مصارف ترسره کېږي. هغه چې د انوینټري سره رابطه لري هغې کې مټیریل ان سپلای هغې کې مواد شامل دي مثلا هغه چې دی لیبرز دي هغه کې FOH دي. خو هغه چې د کاسټ سره رابطه لري هغې کې مټیریل ان سپلای ورک ان پروسس او فینش ګوډز دي چې دا موږ دغه هر یو په راتلونکي سلایډونو کې په تفصیل سره څیړو. مینوفیکچرینګ کاسټ یا تولیدي مصارف ټول هغه مصارف دي چې په یوه خاصه دوره کې د اجناسو په تولید باندې رامنځته کیږي. اوس دا چې تولیدي مصارف په یوه خاصه دوره کې رامنځته کیږي د اجناسو د تولید په خاطر باندې دا موږ په 3 کټګوریو تقسیمو. یو ته ویل کېږي ډایرکټ مټیریل کاسټ. ډایرکټ مټیریل کاسټ د هغه کاسټ او مصارفو څخه عبارت دی د هغه موادو د مصارفو څخه عبارت دی چې هغه د کار تمامو اجناسو په تولید کې مستقیما برخه لري. د مثال په ډول باندې که موږ چوکۍ تولیدو یا مثلا موږ میزونه تولیدو نو د چوکۍ او میزونو په تولید کې موږ سره مواد هغه لرګی دی چې استعمالیږي نو دغه لرګی دې ته په دې باندې چې څومره مصارف راځي دې ته ویل کېږي ډایرکټ مټیریل کاسټ ویل کېږي. یا د مثال په ډول باندې که د بورې په تولید یو که فابریکه موږ لرو هغې دپاره چې کم شوګرکین یا ګنۍ استعمالیږي نو دغه د ګني چې څومره مصرف راځي د بورې په تولید کې دې ته ویل کېږي ډایرکټ مټیریل کاسټ. همدا رقم ته موږ ویو کاټن یا هغه رخت په جوړولو کې چې موږ سره کم پنبه استعمالیږي پنبه استعمالیږي په هغې کې تار استعمالیږي نو دغه د تار او پنبې مصرف د ټیکسټایل انډسټري دپاره یا د هغه انډسټري دپاره چې هغه رخت تولیدوي د هغې دپاره دا ډایرکټ مټیریل کاسټ دی. د کاسټ اف را مټیریل یوزډ ان د پروسس ان چارج to manufacturing cost. نو ټول هغه خامو موادو مصارف چې د اجناسو په تولید کې دا ترسره کیږي دا دې ته ویل کېږي تولیدي مصارف یا manufacturing cost ویل کېږي. اوس د manufacturing cost
دا چې څنګه کلکولیټ کیږي نو موږ ویو چې اول به موږ انوینټري اف را مټیریل اټ د بیګیننګ مطلب چې موږ کله خام مواد باندې پروسس اجرا کوو د دې کلکولیشن څنګه کوو ګودام کې ګورو چې څومره خام مواد موږ سره شته همدا رقم ته موږ څومره خام مواد پرچیز کړه خو یاد ساتئ چې دلته د نیټ پرچیز لفظ راغلی د دې معنا دا ده چې مثلا که موږ لرګي خریداري کوو د 1,00,000 روپو په اندازه باندې په دې کې مثلا 1,000 روپو لرګي خراب دی بیخي استفاده ته نه کیږي هغه موږ بیرته ورته واپس کوو کله چې موږ دغه لرګي ورته واپس کوو هغې ته پرچیز ریټرن ویل کیږي نو کله چې موږ د پرچیز نه چې د 1,00,000 روپو په اندازه شوی دی پرچیز ریټرن چې 100,000 دی دا هم ترې ماینس کړو نو موږ ته به نیټ پرچیز راکړي او دې سره موږ هغه د ګودام کې چې څومره موږ سره خام مواد موجود دا دواړه سره جمع کوو او بالاخره د کال په آخر کې چې موږ نه څومره لرګي پاتې دی چې موږ هغه لا نه دی استعمال کړي هغې ته ویل کیږي کلوزینګ انوینټري اف را مټیریل دا چې موږ دا به ترې لرې کوو ځکه دا خو موږ استفاده کړی نه دی نو د ګودام لومړنۍ انوینټري جمع زموږ نیټ پرچیز خریداري چې هغه خالصه څومره خریداري شوي دا دواړه سره جمع کوو او د دې نه د کال په آخر کې چې موږ نه څومره لرګي چې هغې نه موږ استفاده نه ده کړې هغې باندې پروسس نه یې اجرا کړی هلته نه ماینس کوو نو د دغه ټول مصارف چې موږ سره راجمع کړو دې ته ویل کېږي ډایرکټ مټیریل کاسټ چې په مثالونو کې موږ کولی شو دا واضح کړو مثلا لومړی مثال موږ ته دلته راکول شوی دی چې following balances are taken from the record of a manufacturing concern دا یو تولیدي کمپنۍ معلومات دي چې موږ ته راکول شوي دي مثلا inventory of raw material on January 1st 1995 په 1995 کال د جنوري په اوله ورځ باندې چې کله موږ ګودام ته سر ښکاره کړو نو په هغې کې د 15,000 افغانیو په اندازه باندې موږ سره خام مواد موجود همدا رقم ته موږ ویلې چې د دې دپاره موږ سره په ګودام کې د کال په آخر کې چې کله د 1995 کال د ډسمبر 21 شو نو موږ سره د 100,000 په اندازه باندې ذخیره موجوده وه چې موږ ته نه استفاده د کال په طول کې ونه کړله هغه باندې عملیه اجرا نه کړه همدا رقم ته د دغه کال په شروع کې موږ د 1.5 لکو په اندازه باندې خریداري وکړه خو کله چې خریداري وکړه د هغه خریداري چې کوم ځای کې موږ کړې وه چې تر څو پورې فیکټرۍ ته رارسوو فابریکې ته د رسېدو پورې په دې باندې 15,000 په اندازه باندې مصارف راغلل او په همدې ترتیب سره ریټرن ان الاونس هم موجود و چې ځینې مواد چې موږ خام مواد خریداري کړي وو هغه ځینې بې کفایته وو هغه زموږ د کار لپاره استفادې وړ نه وو هغه د 10,000 په اندازه باندې نو دا هغه ډیټا ده چې موږ ته یې راکول شوه نو دغه ډیټا چې موږ ته راکول شوې ده اوس موږ له وایي چې دې کې به تاسو څه جوړوئ چې کاسټ اف مټیریل یوزډ د هغه موادو مصارفو موږ ته معلوم کړو چې د دغې کال په دوران کې د 1995 کال په دوران کې دا ترسره شوي دي څومره مصرف شوی نو موږ ته وایي چې کاسټ اف مټیریل یوزډ دا کلکولیټ کوي اوس موږ ویو چې کله کاسټ اف مټیریل یوزډ موږ کلکولیټ کوو نو موږ ویو چې دې کې به موږ اوپننګ انوینټري اول ګورو اوپننګ انوینټري چې ګورو چې د 15,000 په اندازه باندې موږ سره موجوده ده دا د 15,000 په اندازه باندې اوپننګ انوینټري موجوده ده همدا رقم ته موږ څه وکړل د کال په جریان کې د 1.5 لکو په اندازه باندې موږ خریداري وکړه خو کله چې خریداري وکړه چې دغه خریداري ګودام ته رارسوله په دې باندې د 15,000 په اندازه باندې مصرف لاس راغی کله چې د 15,000 په اندازه باندې مصرف راغی نو دا موږ د 15,000 په اندازه باندې دا مصرف راغی خو یو شی بل و چې په دې کې ځینې مواد خراب و بې کفایته و هغه هم بیرته ورته واپس کړل البته موږ ماینس کوو نو موږ څه کوو چې دلته کم شیان چې موږ د اوپننګ انوینټري په شکل باندې موږ د ځان سره لرو هغه د 15,000 په اندازه باندې او بیا هم چې دی د 1.5 لکو په اندازه باندې خریداري وکړه ګودام ته د رسېدو دپاره په دې باندې 15,000 روپۍ مصرف راغی چې هغه موږ ورکړه نو کاسټ اف مټیریل پرچیز یا د خریدارۍ د موادو مصارف شو خو یاد ساتئ چې دلته ځینې مواد خراب و هغه به ترې موږ ماینس کوو ځکه دا چې موږ نه یې ماینس کړي دا خو زموږ دپاره د استفادې نه دي دا بیرته موږ ورلیږو دا زموږ په کاسټ او مصارفو کې نه راځي چې د 10,000 په اندازه باندې دي نو نیټ پرچیز موږ ته لاسته راغی اوس دلته
دا چې کله موږ دغه پرچیز جمع د ترانسپورټ مصارف او جمع د دې نه موږ پرچیز ریټرن موږ وکړو نو نیټ پرچیز موږ ته راغی نیټ پرچیز او همدا رقم ته موږ د دې سره اوپننګ انوینټري جمع کوو نو اوپننګ انوینټري پلس پرچیز د دې نه موږ ته راځي کاسټ اف مټیریل اویلیبل فار یوز یا د هغه مصارفو د هغه موادو مصارف چې هغه اوس خرڅلاو ته آماده دي نو د 1,55,000 نه چې کله موږ 10,000 ماینس کو 1,45,000 روپۍ راځي 1,45,000 افغانیو په اندازه باندې موږ سره مواد شته چې اوس خرڅلا دایي ته کار ته آماده دي د دې نه بیا موږ ګورو چې د کال موږ سره تیر شو نو د کال په آخر کې موږ سره د 100,000 په اندازه باندې مواد و چې هغې نه موږ استفاده نه وه کړې نو چې کله نه وه کړې دا به تنې بیرته موږ ماینس کوو ځکه موږ ته د هغه موادو مصارف په کار دي چې هغه د یو کال په دوران کې هغه کنورټ شوي وي پروسس پې اجرا شوی وي خو دې باندې خو پروسس نه دی اجرا شوی نو چې پروسس پې نه دی اجرا شوی دا موږ لرې کوو او د منځه یې وړو نو کله چې موږ ګورو چې دلته په دغه 100,000 باندې چې دغه 100,000 دي په دې باندې هیڅ پروسس نه دی اجرا شوی دا موږ څه کوو دا بیرته موږ لرې کوو او ماینس کوو ته نه چې بالاخره موږ ته 1.5 لک روپۍ پاتې کېږي او همدغه 1.5 لک افغانۍ ته دې ته ویل کېږي کاسټ اف مټیریل یوزډ همدا رقم ته موږ بل مثال ته ذکر کړی دی چې from the following information compute the cost of material consumed during the year لاندې موږ ته معلومات راکول شوي دي وایي د دغې نه تاسو د هغه موادو مصارف کلکولیټ کوئ معلومات یې وکړئ چې د کال په دوران کې استفاده ترې شوې وي بیګنینګ انوینټري موږ سره د 12,000 په اندازه باندې وه همدا رقم ته پرچیز د کال په جریان کې موږ د 9,000 په اندازه باندې وکړه په همدې ترتیب سره چې دی د هغې د باندې چې څومره مصارف ترسره شوي هغه 1,100 چې ګودام ته راوړل شوي دي او فابریکې ته او موږ سره د کال په آخر کې هغه مواد خام مواد چې هغې باندې هیڅ پروسس نه دی اجرا شوی هغه 8,000 په اندازه دي نو موږ د دې دپاره چې موږ مټیریل کاسټ د هغه کلکولیټ کوو نو موږ وایو چې بیګنینګ انوینټري موږ سره د 1,200 په اندازه باندې ده بیګنینګ انوینټري موږ سره د 1,200 په اندازه باندې ده موږ څه کوو چې مثلا دلته د 1,200 په اندازه باندې موږ سره بیګنینګ انوینټري ده همدا رقم ته د دې 1,200 په اندازه باندې موږ سره بیګنینګ انوینټري ده او دغه د 1,200 په اندازه چې موږ سره بیګنینګ انوینټري شوه د دې سره موږ وایو چې پرچیز موږ څومره کړی دی پرچیز موږ د 9,000 په اندازه باندې کړی دی او په دې باندې مستقیم چې کوم مصارف راغلي دي مثلا ترانسپورټ دی ویجز دی او داسې نور چې هغې کې موږ کارګرو ته ورکړل چې هغوی زموږ د اجنس ګاډي ته پورته کړه او ګاډي ته مو ورکړه چې ګودام ته یې راورسو نو دا د 1,100 په اندازه باندې همدا رقم ته موږ وایو چې نو دا به ټول موږ کلکولیټ کړو کله چې دا سره جمع کړل دې ته ویل کېږي کاسټ of material available for use دا د هغه مصارف دي د هغه موادو مصارف دي چې هغه اوس دي خرڅلاو ته آماده دي همدا رقم ته اوس دلته موږ ګورو چې د کال په آخر کې موږ سره ګودام کې داسې مواد شته چې بیخي استفاده ته نه شوي هو موږ سره شته دی هغه د څومره اندازه باندې دی هغه د 8,000 په اندازه باندې موږ سره مواد شته دي چې هغه بیخي لا استفاده ته نه ده شوي او دا ته موږ ماینس کوو او موږ ته به د هغه موادو مصارف راکړي چې د کال په آخر کې د هغه موادو مصارف راکړي چې د کال په تور کې موږ په مصرف باندې رسولي وي نو بیګنینګ انوینټري موږ سره 2,000 وه د هغې سره 9,000 جمع کوو مستقیم مصارف هم ورسره جمع کړل 2,900 راغلل د هغې نه د کال په آخر کې چې څومره موږ سره خریداري پاتې وه هغه هم ته ماینس کړه او موږ سره د 4,000 وسو په اندازه باندې افغانیو په اندازه باندې موږ د کال په جریان کې مواد په مصرف باندې رسولي